یعنی ما ته چې ته څه شی نه ځکه چې زما خپل کور نشته، ما سره دولت نشته، ما سره د اقتدار کرسی نشته، نو زه څه شی نه یم. ته څه شی ځکه چې چرته لس شل مرلې کور دی دی یا چرته معمولی غوندې افسر یا چرته ټیکدارې پیسې میسې در سره ډېري، نو ته څه شی شوې او زه څه شی نه یم. دا د غرور خبره ده. ځان نه لاندې سړي ته سپک قتل یا چاته دا ویل چې ته څه شی، دا د غرور خبره ده. قیامت کې به رنگ پرنگ گناهونه درته معاف شي او جنت ته به روانې. دا غرور به دې راونیسي او جهنم ته به دې بوځي. واحده گناہ به په قیامت کې دا یوی، واحده گناہ چې دې دپاره به الله پاک د بخنې هیڅ لار نه جوړی سوا د دې نه چې سړی په جهنم ته وړي. نو دیو جنا یا تاسو بعضې سړی منځګزاري منځونه ډېر کوي، یو سړی دی هغه منځ نه کوي او تا پړه کې تیر شو چې دا پلیت او مردار دی او زه پاک یم، ځکه چې دی منځ نه کوي دا پلیت دی او زه منځ کوم زه پاک یم. نو ستا څومره ذخیره د منځونو چې دا هغه ټوله تباه شوه، ځکه چې تا دته سپک وکتل. یو دا قسمه درد دی پړه کې چې دا سړی منځ نه کوي یا نیک کار نه کوي یا بد عمله دی، خدای زه کوشش کوم چې دی نیک شي چې جهنم نه بچ، دې کې به اجر او ثوابي. دا شی چې زه منځ کوم او دا منځ نه کوي. یو بزرګو 300 کاله عمر او 300 کاله خدای ته سجدې لګولې، لکه ورته راله چې یا الله ما ټول ازمکه د سجدو نه وېستا چې مالا به لا څنګه ځای جوړ کړي. د شپې خوب ولید، خوب کې سګوري چې یو ملائکه ولاړه ده په دې لام باندې مد راخکلې ده لا دته تپوس کوي چې دا څه چل دی وې دا ما ته چې کومه ورځ نه پیدا یم ما ته دا حکم شوی دی چې په دې لام دا مد راکاګه لا وایا څومره موده وشو ول 3 لکه کال وش چې په دې لام مې دا مد راخکلې وی بیا وی د قیامت په ورځ براته حکم وشي چې اوس وایا چې الا الله لا معنا اس نشتا اس نو د قیامت په ورځ به د خدای په مخ کې بیا زویم چې الا الله کشتنو دغه ذات ته بل څوک ویل سپ پتا پوئیږي چې دا ستا لام باندې مد 3 کاله وشو خدای ته قرب ویل والله که پوئیږم چې دا خدای ته قبولم دی او کنه یو وای ناره کو د کټه کوزو غرزه ده او وی چې خدای ما هیڅ نه دی کړی قدرت ورته دا او خود چې ته په 300 کاله منځونو باندې دومره غاوره شي چې طالب په جنت کې کمزې جوړي. عزیزانو خدای پاک بانا غواړي بانا. بشر حافی رحمت الله علیه یو بزرگو ډېر لوی سړی و دغه تصور پړ کې راغی چې ربا زما په څه حالي الله ورته وایي چې ستا حال به خپل ځای ارڅ چې وي هغه به وي ورشه فلانه شراب خانه کې یو شرابي دی هغه ته زما سلام ووایه بزرگ دی
حیران شو ور روان شو شراب خانه ته دننه ننوتو فلانه چرته ده خلق اریان شو چې تام شراب خانه کې څه سړی ونیو د لاسه او خوځولو پاسه کم بخت بار رويستو ساده دې کړه دا چې خدای ته دومره قریب شوی خدای ماته وی چې د تزما سلام وای ا سړی ورته په جړا شوی دی چې ما سکړی دي وې سامل دې کړه په دې مې پوي کا وې والله کا نور پوي او پلار روانو ما او په کاغذ باندې کلمه لیکلې پراته و نو خاورو نه ګندوا ما صفا کړه او پاک ځای کې مې کې خو چې یا الله ستا نوم ولې په خاورو ګنده دی نو ست مې کړه او سینې سره مې ولګوله او په پاک ځای کې مې کې په دغه وخت کې د بزرګ ته بیا په زړه کې القا وشوه چې دې سړي ته ووایا چې تا زما نوم د خاورو نه پاک کړو ما ته د ټول عمر د ګناه نه پاک کړو جنت ته بدلېږم عرض میں داو جی چې الله صرف باندې قدر غواړي د قیامت په ورځ به وګورئ د دې منځګزارو کتارونه به وګورئ شیخ صاحب تا خو بډې منځونه کول دا تکم خو روان شو خدای دې ورکا تاسو خیال نه کتارونه به وګورئ زمونږ د ملک یو سړی تله او کابل ته یو کوچی سره نوکر شوی منځونه به ډېر کول خو چې کتو به د پټي په پوله به ولاړو منځ به کول آخر کې چې دا کوچی ډېر اعتبار په پیدا شنو دته چیلای را پټی کړي چې چیلای را پټی کړي نو کوچه ور پسې راغی او غاټ کوتک ور سره او د دروازې له ول را خلاص کو روزه استاد داسې کړي په دا ډېرو منځونو باندې په لوړه بم ولاړ وي او په ناسته بم ولاړ وي او په پروته بم ولاړ وي او شپه ورځ به دې منځونه کول ظالم بچیا او نتیجه دې دا و چې زما چیلای دې را پټی نو عرض میں داو چې راشئ چې اوس درته د منځ گزارو حال وخه هغه ورځ یو زمونږ په دفترونو کې یو بابو دمره ګیره تر نامه پورې وګدا زه شاته ولاړم یو سړی ته وی چې والله کستا کارو شي چرې تپوس ته کړی دی چې دله هم څه چای پانی پکار دي دمره ګیره ما په دې اوګه ورته لاس کې مال السلام علیکم وای ویل په خیر مال وای مکه اوس خبره درنه وته ده تاسو خیال راغی نو د قیامت په ورځ به وګورئ زمونږ کتارونه چې مونږ به کوم طرف ته روان عزیزانو عرض میں داو چې سړی په رنګ نه سړی کیږي سړی په رنګ نه سړی کیږي سړی هغه دی چې خوی د سړو کردار د سړو پیدا کی قسم په خدای دی چې په ظاهر بزرگان وګوره د شپې ډاکې اچي او په ظاهر وګوره انګريزاني ګيري کله سرونه انګريزي او د شپې شنه چې ځان ته په ترماس کیخي او ټول شپه خدای ته په سجده پراتی ورته جاړي ساري چې وګوره ته ودا خو انګريز دی
ما داسم لیدلی دي او ما دام لیدلی چې او سر د سنډا سرمند میخه د ورځې شیخ او د شپې خوري پردي مالونه سره د لوی ګیره د شپې پردای او به په خپل پټی را سمول دا زمون کار پردی کور کې غم زما اختر دا زمون کار پردی کور وانه دا او زما کور ودانه دا زمون کار نو مونږ انسانان نه یو خپه نشئ رنگ ډنګ د سړو دا څه کمال نه دی کمال دا دی چې د سړی کردار او کریکټر د سړوش او د انسانانو مونږ کې انسانیت نشته مونږ دم امی دم سودا کو زمونږ ژوند د چولو دکان دی بچولے خرڅ کا کور تزا مخ کې کده چا خېټه کې په درد کیږي او کده چا بیړه تبا کیږي او کده زمون ژوند د اچارو دکان دی ورشي دا کم دکانداران چې اچار جوړي هغه خمان او هغه چاټه پکې دو سیرا پرسیدلې مګه پرتای مګه هغه چار راځي ستا په دې بازارونو کې داخله تخري لړمان د غړو په ټیم کې مړ پراته د دکاندارانو هغه ټیمان په دې قوم خرڅ کړی دی او په خورولي لړمان دا اورېدو نه اند دمګو غول دلته د سپیغولو په سات کې او د سپیغولو هغه سات چې په ډبو کې بند وي او په تمامو سره کوئی بورډونه لګېدلي دي او اډورټایزمنټ یې شوی هغه ډبې مې چې کولاو کړی دی پکې دومره د مګو غول راوځي تاسو خیال راغی نو عرض دا هو چې یو ویر نه دی په دې دکاندارانو په خدای قسم چې د اس په غوخي د مردار اس په غوخي د غټه غوخي په رنگ کې دي دکاندارانو خرڅ کړي مردار میخه د دې خوا کلونه یو راوړی دا او دلته هغه قصاب لزو سم لاس نه ورکوم لس پینځل لس کاله وشو چې لاس را کی ز بیا لاس وین زمزم بیا سارام توب نه کړي مردار امیر مشهور کبابی چې دا تاسو ورځي او په ځان وجنه داغه دکان سره ناستو یو میخو والا راغه ما ورته میخي خیر ویجی هغه ورځ خو غرق شم پاته زره مې میخ اغسته و بس د شپې ناګهانه مړ شم مال صدې کړه بیا ول د ناغي ورځ و بس دا کباب والا له ور کړه چاړه مې پیاسه راخ کاو په 2000 مې دل ور کړه او د په واورو کې خو چونکه سربډه راوا نو دتی بیا کباب پاخ کړو دی خلکو نو مې ځکه نالم چې پرې ده چې خورایې تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې دا د انسان بچی دي یا دا انسانان دي مونږ خو دا وایو چې دا بمونو دماکي چې څوک کوي دا انسانان نه دي دوی کې انسانیت نشته که انسانان وای نو بے گناہ بے دا قوم بچی ولی تکا کولے دا اس انسانان دی لیکن دا دا کافر بچی چی دی دا پیسو دا پارا دا کار کئی کنه کئی پردی بچی دا پیسو دا پارا تکا تکا و کباب کی نو دا اس انسانان دی نو کس چسنگا دا ہو تا منگا انسانان نو آئیو چی دا انسانان نہیں انسان چت حیوان بمدا سے رضالتوں نے کی
لکه نن ستا په ملک کې چې انسانان کوي. نو دغسې اوس دا دکاندار انسان دی چې چاټای کې مګه پریوتې ده او هغه اچار زه پوهیم چې دا به خلک کړي او خوري به او بیا په دکاندارانو خرڅوم چې زه ولې چاټای تاوان وکړم مګه دې وي پکې کړ. دا انسانان دی. نو عرض میں داؤ جی چه سڑے صرفہ نہ کئی چه دا چا وس برش دامونگا چه لگ دا سے زانتا دا خون پنجو سے ابن وسی وایو کنا مون وس نشتا وس دے زمونگ دے کلی کے یو بزرگ دے مرشوز لگیا بو کل دی جماعت کے کل غاخوا جماعت کے کل بل کے ملیان دس سے مال خان بیو سڑے میں والا مسلاتی کر ماوے چے یو 200 روپو لوٹنو غوٹا جوڑا کا او دته داسې ټیم کې مخې تواچو چې شاته زېم جماعت نا لګ را دی خوام دا چل ور سره وکړو چې اونکو اوس ورپسې زه روان چې غوټه داسې وکړه نو خپای پکې چې خپای پکې خو نو خپک ګرولې بانا کړ او داسې ور ټیټ شو نو هغه ته راواغست اوس پناستې چې داسې وکړه هغه کې خو لوټونو نو غاب چې دې ځای کې بډې تا دغه ما د سټه وړي چې د سټه میونی مال دا سدي ولی سمشتم بیا په بډا والی وي ول خپمه ګروله مال دلته مانه سپریوت ول صدر نه پریوت مال غوټه رانه د پیسو پریوتی و وای غوټه کم ځای دی دلته لیوانه خو نه خیر جی زپه زور کې لګ تکړاو ما دې بډې ته ملاس وروا چولو اغوټه می تروي استا مال دا ول څو پیسې دی پکې حال وای مال 200 روپے دی چې پرائم منسٹر هغه مخ کې 200 روپے بدی ګری نه می دا سیونیو مالس په زما مخ کې د بزرګای خبرې کې ول خدای او قران ته وګوره چې و مې نه شرمه او بس چې وشو هغه وش ما زما مخ کې خو بیا پټېږي نه کنه ویل نه نو عزیزانو زمونږه ا د پیشورونه وي پیشو ترغه پورې شیخ ای چې په مګو نه یې پیخه زمونږ واس نشته کینی ټرایو کوي پدا لو انسانانو باندې تجربه پیو کا انسانو مولانا نصیر الدین غرغشتوی دا افریقی سیټان راغلی او زور سره ومه زه دا اورېدو خبرې تاسو ته نه کوم غرمه روټایم د مولانا سے پځای کې او خړه نو شملې رويستیو ور سره د تنور روټایو چې روټای مخړه د افریقې سیټان ورته 50,000 روپۍ رويستي دانن نه د شلو کالو مخ کې خبره تاسو ته کوم 50,000 روپۍ رويستي نو مولانا سے ورته دا سدي ویل جی دا هدیه ده هغه ورته ویلي چې سیټ صاحب داس چل دی چې حضرت علی په یو څو غریبانو روټای خورولې و او بیا ورته حضرت علی ویلي چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا دا روټای مې د خدای د پاره در باندې او خرولا لا نريد منكم جزاء ولا شکورا
اراده مې نشته چې د دې بدل راکړي یا زما شکریا ادا کړي. نو ول تاسو زما د کور روټای خوړو شملې مو خوړې، دا پیسې که زوالم دا به د روټای بدل شي. ډېر زوره سټانو لګولو. ما ورته مولانا صاحب وایلی جی دی خپکیږي. ما تل ته هم مولای تیتی والا پلار کی بیا زی ولی والا پښتو کې ما ته وای چې بچیا دا وړم په قرض اغستی چې دا تاسو روټای وخوړه او دا شملې مې د پردي کوره درته غوښتي ما کرانه وی او 50,000 روپو له لتا ورکړه. دا هغه انسانو چې حدیث به پڑھاول او د ورځې به کوم حدیث کې ورته اشتباه وشوه نو د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ویل چې نصیر الدین کوم حدیث کې چې تا ته اشتباه شوی حدیث داسې دی. پیغمبر به ورته د حدیث او تصحیح د شپې کوله. نو لوی مقام ته به نه رسېدا. خوب کې ملائکو ونیو خدای ته پیش کو ورته نصیر الدین په توحید کې رسالت تالی کړی دا وی یا الله مالی کړی دا. نو الله ورته وی چې زا ارسمه درته معاف کړم. انسانان دا خلق ته خو جمعات لراشه شراب دې تا خرڅ کړی خزو سپلایر دې ته هیروین دې خرڅه غل دے ڈاکو دے او په منبر محراب کې بزناستم او تبراش او غله غوندې بل حضرا کې جی دعا نه بمنو باسي لکه پیرانو لغلق پیسر کې چې سبه دعوا نه بمنو باسي زمونږ د افریدي نه د خدای کمکل دومره د سړی زوی نه خدای دې کور ران کچ ته ټول ورځ پنور باندې مزدوري کې بیړه دې غر کشو دا د ترکو سنډا چې په یخ کوټړای کې ناشته او هغه پیسې د بچو د خلې نه وباسي ورو چې سبه داونه به نه وباسي داونه به نه وباسي کور دې وران شه دا غپلار او د نیکه ولدي خونه ورانه دوا دې ځان ته وکي چې دا پردو پس خردونه بچ ټول حلال او مردار او زکاتونه او مرداري خوري لګي شپه ورځي طالب دوا کوي چې د چا شپه ورځ حرام خوراکي داغه دوا قبلي دعا دا په سرکونو چې ګنتی او بلچی وهي او دا ویانه پاکي دوی تورشا او ورته وای چې دعا راته او زما دې په خدای قسمی چې زمونږ نه یو په کروڑ داغي خدای سره تعلق زیات دی یو په کروڑ د غریب او د اوږي او د مزدور او د خدای په منځ کې هیڅ پرده نه دعا هغه چاناله چې دا ګاډي راکاږي مزدوران وي دا د ریړو ګاډو ته ټوله ورځ ولاړي ماسپخین نه بعد مونږه پکول اندي ود شو او دوی د ماسپخین نه بعد د دیوال سوري ته ولاړي زائد ته چڼکاو کړی او خټکی یا اندوانه یا داسې زونه خرڅي دینه دوا علی دا ګمنځه او دا سنتو صاحب دا لوانه غوا دغه نه دغه دا ځان له خدای په قهر اخته مزدور نه دوا د مزدور لاس وګوري چې خندو خاري نو سپکا چې روټه د دغه لاس خوان کوي لا د مهنت او د مشقت لاس چی مونږ لاس مونږ زته پیر اغله نو چاغه از مونږ نکو هغه وی چې یاره چې لاس می ویر کړه لکه مالو چولا می چې لاس ویر کړي نو کم لاس چې مهنت نه کوي لاس پوست خوې کړه د خزونه زیات پاسته لاسونه چاري بیا خو هم ټول اسبر او بیا دا په صدر کې چې کومې دا رړای ګډي ګرځي هغه له لاس ورکته به وای چې په مالوچو کې ورو غورځیدم ټول اسبرګان شو ځکه چې لاسونه پاسته هغه د پوستوالي د پارا نور د ربړ سيزونه هم ځان پورې تړي هم بزرګان
قربانه کا دا هغه لاس نه چې کوم لاس ټول ورځ مزدوري او مهنت کوي. نو عزیزانو مونږ په دې قهر ځکه اخته یو چې مونږ کې انسانیت نه دی راغلی. که مونږ د انسان تعریف وپېژنده او مونږ انسانان شو نو اس مشکل نه دی چا به زمونږ مخې ته ټینګېږي.